بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر زنانه یا اکثر سړی دوی د ارزو کې زنانه وی کاش چې مونږ سړیو، دارنګې زنانه سړی وی کاش چې مونږ زنانه په مونږ باندې بدونه بوج نو زنانه وی کاش چې مونږ سړیو، نو چې د سړو دپاره کوم فضیلتونه هغه راغلي دي نو دغه به مونږ ته هم هغه میلو شو. لکه حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها هغې فرمایلي یا لیتنا کنا رجالا، کاش چې مونږ سړیو نو چې هغې ته کوم مرتبه او کوم فضیلت هغه حاصل دي نو هغه به مونږ ته هم حاصل وي. د دې په باره کې الله تعالی آیت راولېږو او په هغې آیت کې هغه د دې نه منع وکړه چې داسې قسمه تمنا هغه مه کوئ، داسې قسمه امید او داسې قسمه ارزو هغه مه کوئ. الله تعالی وفرمایل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض، ارزو مه کوئ چې الله تعالی د څه د وجې نه تاسو په بعضو له په بعضو باندې فضیلت هغه ورکړی دی، نو تاسو دا ارزو مه کوئ چې یاره کاش زه هغه دا نوم زه دا وم، کاش زه دا نوم زه دا وم. ځکه یو خو په دې کې هغه دا وجه راځي چې ته د الله تعالی هغه باندې اعتراض کوې چې یا الله زه دې هغه سړی پیدا کولم نو زه دې ښځه ولې نه پیدا کولم، یا ښځه هغه دا اعتراض کوي په الله تعالی باندې چې یا الله تاسو ښځه پیدا کولم د دې په ځای دې سړی ولې نه پیدا کولم. نو په دې کې د الله تعالی په تخلیق باندې اعتراض راځي او دا ډیره غټه ګناه ده، انسان په دې باندې ډیر زیات هغه ګناهګاریږي. بله وجه چې ښځې وایي چې یاره کاش چې مونږ سړیو، نو د سړو بعضې کارونه هغه داسې دي چې هغه د ښځو د وس نه بیخي بهر دي. لکه سړي سخت کارونه کوي، ښځې هغه کارونه نشي کولی، نو دغه ټول کارونه هغه خو د ښځې د وس نه بهر دي، ښځه هغه نشي کولی. دارنګې داسې کارونه بعضې هغه د ښځو دي چې هغه د سړو د وس نه بهر دي، لکه د کور د هغې خیال ساتل، د کور ترتیب کول، د اولاد په کور کې خیال ساتل، د اولاد په کور کې تربیت کول، دارنګې خوراک سکاک تیارول، دارنګې نور د هغې چې کوم ضروریات دي نو هغه ټول ارسه نو دا د سړي د وس نه بهر دي. د دې د وجې نه انسان چې په کوم حالت کې دی نو دله پکار دي چې دی هم په هغې حالت باندې خوشحالي. که دی هغه ښځه ده نو ښځه دې په خپل حالت باندې خوشحالي، که سړی دی سړی دی هغه په خپل حالت باندې خوشحالي. ځکه ښځه ده ښځه الله تعالی جوړه کړې ده، په هغې کې د هغه خپل هغه مقصد و، په دغه کې به د ده دپاره هغه فایده و، دې د وجې نه ده ته دغه قسمه روپ ورکړی دی. دارنګې سړي دپاره به د سړي روپ هغه بهتر و، د دې د وجې نه ده له دغه قسمه روپ هغه ورکړی دی. نو په دې باندې هغه خفه کېدل نه دي پکار، او نه داسې قسمه تمنا کول پکار دي په کومو کې چې د الله تعالی ناشکري راځي او انسان الټه په هغې باندې ګناهګاریږي.